السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په موضوع کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه خبره مخې ته راغلې ده. پنجاب کې یو ښایسته ځوان، ښایسته خلک چې خپله غریبي مزدوري به یې کوله، روټۍ به یې خرڅولې. د روټو دوکان یو چې یو دوه ظالمان رالل او فایرنګ یې پې وکړو چې ډېر بې دردۍ سره یې قتل کړو. اخر د ده غریب څه ګناه وه، څه داسې کار یې کړی چې دومره غټ ظلم یې ورڅخه وکړو. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه وي، مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، په پنجاب کې یو ښایسته ځوان چې خپله مزدوري به یې کوله، یو دوه نامعلومه کسان رالل او فایرنګ یې پې وکړو. په هغه ځای باندې وفات شو. ډیر په بې دردۍ او بې رحمۍ سره یې قتل کړو. دا هلک د شانګلې علاقې سره تعلق لرو چې KPK د صوبې و. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو، نن سبا دا ظلم دونه حده پورې رسېدلی دی چې سړی قتل وکړي او پروا به نه کوي. ته به نه وایې که ده چېرته قتل کړی دی. دومره په اسانۍ باندې انسان وژني او بې دردۍ سره یې قتل کوي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې داسې ظالمان او قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړی شي، ځکه چې نن سبا دا واردات دومره زیات شوي دي چې قابو کولو نه خبره بهر ده. څومره ښایسته ځوان و، دې غریب هېڅ ګناه نه وه او دومره بې دردۍ سره یې قتل کړو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.